کونډه ښځه به 4 میاشتې 10 ورځې عده تېروي. دا 4 میاشتې 10 ورځې په دوران کې به دا ښځه د کور څخه د باندې نه وځي، که هغه په ورځ کې وي که هغه په شپه کې وي. نه به دا کونډه ښځه چې د عدت په دوران کې وي 4 میاشتې 10 ورځې نه پوره شوې، دا به د چا فاتحې ته او د چا پوښتنې ته او د چا مېلمستیا ته یا واده ته دا به نه ورځي، دا به د کور څخه د باندې نه وځي، که هغه په ورځ کې که په شپه کې، دا به د کور څخه 4 میاشتې 10 ورځې دا په کور کې ناسته وي، دا به د عده پوره کوي. او نه به کونډه ښځه په دوران عدت کې نه به دا سینګار کوي او نه به داسې جامه اغوندي چې هغه ښایسته او ګلداره جامه وي، دا به نه اغوندي. او نه به سترګې توروي، نه به لاسونه سره کوي او نه به خوشبو لګوي او حتی نه به هغه شرشم تیل پر سر لګوي او نه به سر لمنځوي. دا د کونډې ښځې دپاره دا حرام دی چې دا د کور څخه د باندې راوځي. د کونډې ښځې دپاره دا حرام دی چې دا سینګار کوي. هغه کونډه ښځه چې د دې خاوند وفات شي 4 میاشتې 10 ورځې عده نه یې پوره شوې، دا د کور څخه د باندې وتل د دې دپاره حرام دی، ناجایز ده، ګناه ده، دا به نه وځي. که چیرې پلار یې مریض و یا ورور مریض و یا مور مریضه وه یا ورور مړ و، نو دا د تعزیت دپاره د فاتحې دپاره نو دا د خپل د خاوند د کور څخه د باندې نشي تللی. په قریب یې مړ و نو د هغه فاتحې ته دا نشي ورتللی، او یا مریض و پلار یې مریض و یا مور مریضه وه یا بل قریب مریض و، نو هغه پښتنې ته دا په دوران د عدت کې نشي وتلی. ها د ضرورت په بنا مجبوری په بنا هغه ضرورت کتاب راخصه د ډاکټر ته ورځي، د ډاکټر دا وګوري د دې علاج وکړي او دا ډېره سخته بیماره وي ناجوړه وي بیا دا وتلی شي، ورنه دا نشي وتلی. نه د پلار کره کلای شي، نه د ورور کره کلای شي، نه د بل زوی چې له دې څخه جلا ده بل ځای سرای ده، نه د زوی کره کلای شي او نه د قریبانو کره کلای شي، تر هغه وخته پورې تر څو پورې د دې 4 میاشتې 10 ورځې پوره شوې نه وي. دا په عدت دوران کې به دا د کور څخه د باندې نه وځي. دا در مختار وحشه ابن عابدین رد المحتار صفحه نمبر 514 جون نمبر 3 فتاوی دارالعلوم دیوبند صفحه نمبر 309 جون نمبر 10. نه د زوی کره کلای شي او نه د قریبانو کره کلای شي تر هغه وخته پورې تر څو پورې د دې 4 میاشتې 10 ورځې پوره شوې نه وي. دا په عدت دوران کې به دا د کور څخه د باندې نه وځي.